وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وأعلام الهدى، وعلى من اهتدى بهديهم وأنحج منحجهم واستنى بسنتهم ونحى نحوهم من أئمة المجتهدين والمفسرين والعلماء الربانيين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأشدهم في أمر الله عمر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. زما عزت مندو، الله رب العزت اسلام پیدا کړی دی او د اسلام ترقی او ابیاری د انسان قرباني سره تړلې ده. د اسلام لپاره چې څومره قرباني کیږي هغه مربع اسلام مخ کیږي، او قرباني کې کمی راځي نو اسلام به ودرېږي، هغه مخکیواله به بنديږي. دا هغه قربانو سلسله کې د محرم د میاشتې مناسبت سره چې څنګه دی کې حضرت حسین رضی الله عنه شهید شوی دی او دا هغه یو تاریخي واقعه ده. دغه شان د حضرت عمر رضی الله عنه شهادت هم یو سانحه او یو عظیمه حادثه وا، او په یکم محرم په 24 هجری په یکم محرم باندې عمر رضی الله عنه شهید شوی. عمر رضی الله عنه په 42 نمبر باندې مسلمان شوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مخالفت کې د نبی رسول الله سر پس روانو. الله رب العزت ول اسلام ورک. د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا وا چې الله عمرینو کې یو د اسلام ور نصیب کی، او الله د نبی له صلوات و سلام هغه دعا د عمر رضی الله عنه په شکل کې ښکارا کړ، او الله جل شانه عمر رضی الله عنه ته اسلام ور نصیب کو او 42 نمبر باندې مسلمان شوی او دومره مهنت او کوشش او شپوره یو کړو چې 2 نمبر ته ځان ورسا او خلیفہ دوم شو، او د ابوبکر صدیق نه پس په صحابو کې د ټول نو اوچته درجه هغه د عمر رضی الله عنه ده. او د اسلام د لپاره دومره کارنامې کړې دي چې څومره کتابونه په هغه اولی کې شکم دي. برټش هوم کې یو لایبرری ده، په هغه کې 400 کتابه پراته دي چې کوم د عمر رضی الله عنه په ژوندۍ لیکل شوی دي. 400 داسې په خپل راځي اخر دا بصری دغه بصری څومره کارنامې به، او دې پورې انګريزان د اغي تزیانګار وي کو چرته د عمر رضی الله عنه په شان یو کس بل راغلی وي، نبی اسلام په پوره دنیا کې راکړی. یو دا عمر رضی الله عنه په شان یو کس بل راغلی وي، بل پیدا شوی وي، نو پوره دنیا با د اسلام احاطه کړي. نیمه ګوره څومره دنیا لکه عمر رضی الله عنه 42 लाख مربع میله پورې بادشاہي کړي ده. 42 लाख، بیا 44 ته عثمان رضی الله عنه رسوله، بیا 1 لک مربع میل معاویه رضی الله عنه ورواړو. خو وی کوچري عمر رضی الله عنه بشان یو هستی په مسلمانانو کې بل راغله، نو د دنیا ټول څومره پوره چې دا ټول دنیا به اسلام راګیرا کړي وي، د دین به یو ځم باقی نه پاتې شي. یو داسې مهارت الله جل شانه سیدنا عمر رضی الله عنه لور کړو. خجی د دې خدمات سره سره اغي عاجزه انتها وا، عاجزه انتها وی کله چې دې ظلمو نو خپل پلار ورته او خانه والا کړو. کله چې خلیفہ شوی په غزا چې تیرېدو نو ویزان ملامت ک چې عمره ته خو د او خانو د سرولم نه وي، ورنن الله ته خلیفہ کړی کو دې کې تا نه سکمې به شی پات شو، سبب الله رب العزت ستانه د دې تپوس ستانه به الله رب العزت د دې تپوس کوي. او د عمر رضی الله عنه د خلافت او د بادشاہي دا صرف په مسلمانانو یا په انسانانو نه و، د کافرو په زړه کې الله رب العزت د عمر رضی الله عنه رو بچولو. د عمر رضی الله عنه
هغه بادشاہي الله په 4 عناصر باندې کړي و 4 عناصر دي ته وایي چې د دنیا د کائنات او د مونږ تاسو د خلق د رسنه جوړ شوی دي هغه ته سلور عناصر وایي هغه کې هوا ده وبدي اور دي اور هوا ده وبدي اور دي خوره ده دا سلور عناصر او دې سلور باندې د عمر رضی الله عنه الله رب العزت کنټرول ساتلو او دې په څه وجه ساتلو د اغه د تقوا او د ایمانی قوت د وجه نه ساتلو تقوا د ایمانی قوت د وجه نه ګره مقام د عمر رضی الله عنه د دینه پته لګي څومره صحابه چې مسلمانان شيو هغه خپل مریدینو اراده او اشتها او شوق لره اسلام لره غلو عمر رضی الله عنه مریدو مرادو یعنی خپل بیا رستو طلب جوړ شو او نبی علیہ السلام غوښتو د نبی علیہ السلام د الله نه غوښتو د نبی علیہ السلام مراد عمر یو ځد ګره بیا دلته سوال راځي چې نبی علیہ السلام خود عمرینو کې یاد کړو عمر ابن هشام یعنی ابو جهل او عمر ابن خطاب چې الله دې دوانو کې یو د اسلام ورکو د دې د اسلام په زور اسلام ته قوت ورکي نه انو بل روایت کې اوسه راځي چې یو دعا داسې ده چې نبی علیہ السلام په کې صرف ډایرکټ اند ډایرکټ د الله نه عمر رضی الله عنه غوښته چې الله عمر ابن خطاب مال راکړي او عمر ابن خطاب په ذریعہ اسلام ته قوت ورکړي چې عمر رضی الله عنه ته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ستاسو مبارک دا دعا کړې و او ستاره اتلو سره اسلام ته ډېر قوت او ترقی ملو شو هغه ورته نه دا خبره ده غلطه ده د اسلام په ذریعہ عمر ته ترقی ملو شو یعنی زما څه حیثیت د اوخانه د سرولو قابل مزنو د عمر په ذریعہ اسلام ته ترقی ملو شو ونوینا دا خبره ده غلطه ده وی د اسلام په ذریعہ عمر ته عزت ملو شو یو ځل صحابه راجمع کړل ورته وی كنتم اذل الناس واقل الناس فاعزنا الله بالاسلام مهما تطلب العزه بغير هذا اذلكم الله ومن د ټولو نه کم کشمیره کې د ټولو نه ذلیلو عرب چې د اسلام نامخ کې د صحابه نو دا ډېر کمزوري چا به بادشاہي نه غوښتا خو الله مونږ له عزت د اسلام په ذریعہ راکړ اوس کو چرته مونږ د اسلام نه مخړو اسلام کې کمی کو واپس بذلیل او رسوا شو دا د عمر رضی الله عنه قول کو چرته مونږ د اسلام نه مخړو او اسلام کې کمزوري کو واپس بذلیل او رسوا شو هغه زوړ حالت به واپس زمونږ شي او دغه دومره قوت او طاقت او د الله رب العزت عمر د داسې یو خخ کارنامو ذریعہ جوړ کړي و چې صحابه کرام وبا سره د سرور کائنات صلی الله علیه وسلم په مسجد حرام بیت الله کې ښکارا مونږ نشو کولی منځونه عبادتونه به په پټه کول چې عمر رضی الله عنه مسلمان شو نبی علیہ السلام ته وایي چې نن نفس به مونږ ښکارا ټول مسلمانان به راجمع کیږي خپل بیت الله بیت مسجد حرام کې به خپل مونږ ښکارا کو نبی علیہ السلام ته کافر دي ته مسلمانان نه پریدي دا الله رسول غزه په شغي پېښ او چې دا دین حق دی او د دې د عبادت حق دی نو عمر رضی الله عنه سر د غي نظر او قربان او را پاسې د ادرې د وی کوچا کې سنرتوب وی او د خپل طاقت مظاهره کول غواړي نن د راشد عمر مقابله دی او د عبد الله بن مسعود روایت ته د عمر رضی الله عنه د اسلام وروړلو نه پس منګه په مسجد حرام کې ښکارا منځونه شروع کړل بلا اور کم کس چې د کم کار بنیاد واچي دا حدیث ته من سن سنتا حسنتا فله اجرها واجر من عمل بها وسوق چې د یو خکار بنیاد واچي سوق هم چې په هغه خکار باندې چلی او هغه کوي تر قیامت پورې تر سو پورې چم کوي دی بنیاد اچون کې انسان ته بد دین رستو عمل کول والا پورا اجر هغه انسان ته ملاويږي چې بنیاد د دې کار کوي او دی بل مسلمان ته خپل اجر په خپل ځای پورا ملاويږي عمر رضی الله عنه په مسجد حرام کې د مون شروع کولو بنیاد هغه سیدنا عمر کې خود اوس چې په مسجد حرام کې په بیت الله کې څومره ښکارا عبادت مسلمان کوي څومره منځونه کوي په دې کې د عمر رضی الله عنه پورا حصہ ده د دنیا حسابونه او کیلکولیټرونه او انسي د ټول عاجز دي او یوازې دام نه غوري د بیت المقدس کې چې څومره عبادت کیږي د اغم د عمر رضی الله عنه کاته کې هغه د ضرورت دواره حکم
چې عمر رضی الله عنه د بیت المقدس پته الله د عمر رضی الله عنه پلاس کړی دا او فاتح اول په اسلام کې هغه سیدنا عمر د بیت المقدس فاتح اول او دا غینه پس مسلمانانو ته بیت المقدس حواله شو عبادت یې به شروع اگر چې مسلمانان د خپل عبادت د اعمال د کمزوري د لاس او پس د بیت المقدس نه محروم شو خو لیکن عمر رضی الله عنه نه پس چې څومره د کې عبادت شوه دي یا رسو وکيږي د دې ټولو اجرونه ثوابونو کې به عمر رضی الله عنه سر کې شریک دا څه کارنامې ته الله جل شانه اغست او د عاجزه د انکساره د په حتی ما تاسو د شروع کې عرض وکړو چې صرف په انسانانو حکومت نه بلکې په اربع عناصر باندې په دې سلور وانو شینو باندې حکومت په هوا یې او په اوبو یې او په اور یې او په خاور یې او خدا څنګه په اوبو یې داسې چې سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه دی عمر رضی الله عنه د مصر حاکم جو اور گورنر یې جوړ کو د دریای نیل د اوبو به اوچېدي چې اوچېدي د هغه خلکو رسم دا چې یو ځوانه کلی جینې به ناوې کړو د کالو به ډکه کړه اور هغه ناوې به د شین ته ورغورځوله هغه سین به एकदम په چپرا شروع شو د جینې به یو بیړه دا ماشومه به ظلمن لا بڑا یو کال به د خلکو او چلے دي بلکې الله به بیا د سونی قرباني د جنې قرباني د قرباني به بیا ورکول هر کال دا ترتیب د عمر رضی الله عنه د گورنر ورته وی چې اسلام دا شی نه خوخی چا سره ظلم ورنن سبا خلق را پاسي کنه وی حقوق النساء او د زنانو حق د زنانو څومره عزت او حق چې اسلام کړی دی دا څه د چا تصورم نشي کېدی چې بل یو ځای کې وي او ته چې دا اسلام اجازه نه ورکوي یو بي ګناه جنې د ته وبو ته ورول او بس وبو دې پر اچورو شو غد په کمل شي ویورګه زمر رضی الله عنه ته خط لیکم دا ډېر خطرناک معاملہ ده اکسان امړ کړل دا من کړل کسان چې من کړل اکسان د وبو د کمې د وجنا چونکی کویان وبورونه ونه کویان هلته کېدلنا په دریای نیل په وبو باندې گزارانو خلکو ګړې واغشت روان شو روان شو د عمر رضی الله عنه ته خط لیکو چې جی دا شان مسله ده دی باره کې اوسو کوم عمر رضی الله عنه ورته په جواب کې دوه رقعې ورکړي په یو رقعې دی گورنر ته لیکلا او یو رقعې دریای نیل ته لیکلا او دی گورنر ته دا لیکل په رقعه کې چې دا بل رقعه دا خط چي دی دا به دریای نیل ته ورواله بس دا ورته او دریای نیل ته سولیکل هغه ته ولیکل چې دا خط د الله د بنده د عمر ابن خطاب د اړخ نتا ته لیکل کیږي کو چرته د الله د حکم تابع او د الله د حکم مطابق چله خو عمر ته د حکم کوي چې تر روان شه او د مسلمانان او د انسانان نور مو پازه او کنه دا سني نو بیا زمونږ ته هیڅ سجد نشته هغه کاغذ ورقوا چې وروي وشته دریاب ته په یو چپی سره 16 غز د دې د علوم د حساب د هیټ د دینم سیوا دا خو د مو تاسو چې کمرې جوړو کنه زیات نه زیات 14 فټ 13 فټ 12 فټ دغه کمرې زمون اوچتوال 16 غز اوچت شو پټاونه دومره راډک شو او اگر وزن چې راډک شوی دی اوس پر اگر افطار کې دی دا غینه پس کم شوی نه دی ان شاء الله کمیږي بم دا واقعات دی له بیانېږي چې مسلمان ته خی اے مسلمانا ته بغیر ټیکنالوژي پسې د ځان وجنه تعالی چې الله کم طاقت درکړې دی په اطاعت کې چې کم ستا طاقت دی هغه اچا سره نشته هغه خپل اصل قوت لول ناراض هغه اصل طاقت لول ناراض خرونو دا خو هغه واقعا وا چې په دې اربع عناصر کې په ابو باندې د عمر رضی الله عنه حکم چې ګوره خط باندې سمندر سويږي بیجانه سمندر دا زموستا په خط نه پیږي کله چې د مرتبه د تقوچه تشو بیا ستا خط هغه عامي خط پاتې نشي هغه قوت پدې کې راشي چې بیا به ارسو بیا راسي نن سبا یو پورا علاقم یو گورنر او بچا خپل کنټرول کې نشي راوستي س هوا س سیلاب او س سمندر او س داشینه خلا پرې بیا یو ځل مدینه منوره کې زلزلہ رااله دا زمکه بارکه ده چې زمکه د عناصر خورم ده چې هغه د عمر رضی الله عنه تابع
مدینه منوره کې زلزلہ رااله او داسې خطرناک زلزلہ عمر رضی الله عنه ډایرک وی کوړز مکه ترويش چې ورته باندې دا عمر عدل نشته د رسول الله د منشا مطابق د الله د حکم مطابق تا باندې بادشاہي نه کیږي خلافت نه کیږي چې تخوځي او ګدا کیږي بیا ستاره خوځېدو اجت څه دی یقینا پس په مدینه منوره کې زلزلہ نه دراله 26 هجری کې دی وفات شوه دی او دا 1444 هجری ده دومره موده به کې تیر شو او بیا مدینه منوره کې زلزلہ نه دراله یو ځل مدینه منوره ته اور راغی او اور داسې اور نو چې عام اور داسې اور چې کانی به هم سوزول ورونه هم سوزول خلق عمر رضی الله عنه له پمن ډراله چې حضرت داسې اور راغلی دی چې کانی ورونه هم سوزي عمر رضی الله عنه ته میمداري ته ودی خراشه زما دا صادر والو دی ورته خوایا چې دا د عمر صادر دی او په دې باندې وخا شړې وي ته میمداري غ صادر د عمر د واغشته او اوره به وخل شروع کړ تر دې چې د کم ځای نه را شروع شو باغې کې واپس نه یو کتاب کې دی پوری لیکلي دی اوسم د مدینه منوره کې چې دا کوم ایرپورټ ته وی دی چې دا کوم لار تل د مسجد نبوي نه په دغه لار کې یو غر راځي وی نیم سوځیدل دي وی دا د هغه اور د سوځیدو هغه نه خد داسې خطرناک اور عمر رضی الله عنه واپس خرونو دا هوا مطابق لګلې چې عمر رضی الله عنه یو ځل قادسیه ته غالب ساریه رضی الله عنه سره د لشکره ولېګ او عمر رضی الله عنه ساریه رضی الله عنه ولېګ او تقریبا د مدینه منوره او د دې په مینس کې 2 میاشتو فاصله و مزل 2 میاشتو مزل فاصله عمر رضی الله عنه د جمعې خطبه ورکړي او د خطبه په مینس کې وایي یا ساریه الجبل الجبل صحابه حیران شو چې د خطبه مینس کې بیا एकदम دا ټکی او بیا واپس خطبه شروع کړه چې خطبه ختم کړه صحابه کرامو ته تاسو کو چې تاسو خو نه نجيبه کار وکړو ورته وایي زه په خطبه ولاړو ما ته الله رب العزت د ساریه لخر را مخامخ کا چې ساریه دشمن سره جنگيږي خود د مخ کې د دشمن ته پام له بل دشمن په نور ډاله په د شاړخ نه روانه ده دغه اړخ نه او د دې غینه بالکل بے پام دي بالکل ته بے پام دي ما ته الله غ منظر را خو ما غل आवाज ورک چې لکه شاته مخرا واړه یو غي شاته مخرا واړه هغه ټیم صحابه کرام ځان سره غوخ یادو ساته کله چې د ساریه رضی الله عنه لشکر واپس راغی صحابه کرام ته تاسو کو چې دغه شان عمر رضی الله عنه د جمعې پر ورځ په خطبه کې په دې ټیم باندې دا الفاظ ویلو دی باره کې تاسو وی بالکل کو چرته د عمر आवाज نه راغلی نن به زمونږ یوم جم دین یوم بم سر نه ټول بمړوي لاشونه بوي داسې سخت حمله وکوم باندې د شاه سیټ او د عمر رضی الله عنه आवाज بما داسې اورید بما کو خواته ولاړ د وخت راته وي بما چې داسې وکدل سنو او شاید دشمنو عمر رضی الله عنه نو او شاید دشمن الله رب العزت ولله اغینم بری ورکړه ورته ګوره یو خدا اوس وخت کې مونږ وایو کنه جدید تعلیم حاصل کا ټکنالوژي کې ترقی کا ته بدا ګور هغه وخت کې کم تعلیمو چې عمر رضی الله عنه ته داسې صفا منظر را مخه تک بیا هغه هوا د عمر رضی الله عنه هغه आवाज د سکندونو په حساب سره بلکې سکند نمبر دغه ته ورسو ساریه رضی الله عنه وخت ورسو دا فتحه الله رب العزت ساریه له په بل وجه ورکول شو په بل طریقې ورکول شو د کافر لکه چې روح بچولې و تیخته کړې وي ساریه غټلې وي خو نن به مسلمان ته دا خبره تاسو څنګه ثابتوله چې ګوره اصل ترقی په اعمالو کې ده په ټکنالوژي کې په اسلحه کې په فوج کې نه ده دا به بیا تا منل په مسلمان څنګه د دې دومره قصو په وجود غلانه تسلیمي او سمرا چې موږ د اسلام نه مخ اړولې دي د دینی تعلیم نه مخ اړولې دي دنیاوی تعلیم نمزور ورکړ په دینیت هم ورکړ چې موږ به مخ کې شو موږ به اټم جوړ کو موږ کالجونه یونیورسيټي جوړ کو موږ به داو کو روس پر روس په کمزوري رواني روس پر روس په کمزوري رواني روس پر روس د بل لاس کې د باطل لاس کې ګیریږي
او دا خبره ډاډه ځکه کوم چې د دین ار یو بچي خبر دی چې دا حقیقت هم د قشان چې دا حقیقت هم د قشان بچي دی نه خبر او هغه کو چرې موږ په خپل تعلیمونو باندې کلک ولاړو په خپل اعمالو کلک ولاړو څنګه چې زموږ مشرانو بادشاہي خلافت کړو د قشان بنن مسلمان هم کولی خو چې مسلمان کله خپل لار پرې خو د خپل تعلیم خپل ارسه په ځای پرې خو د غیر په لار کې ترقې بسې شو چې د غیر په لار به ما د ترقې ملو شي د دې په طرز به ما د ترقې ملو شي هغه روزنه الله رسوا کړ او چې سو پورې دغه دلدل نه روتی نه د رسوایی ختميږي د دې تاریخ د دې واقعات فائدہ ده تر څو دغه دلدل نه روتی نه هغه پورې به د قصه ختميږي ما تاسو ته عرض کو چې د عمر رضی الله عنه په اربع عناصر باندې یعنی په هوا باندې په اوبو باندې په خوره باندې په اور باندې په دې ټولو باندې خرج د هوا مم د تعرض کو د اوبو مم د دریای نیل عرض کو د اور مم د تعرض کو چې مدینه منوره کې اور روته اور د اوبو د خوره زمکه مدینه منوره په زلزلہ پس مکه چې زلزلہ راغله او د هغه مم د تعرض کو خا رون عمر رضی الله عنه د دې ارس سره 1036 خارونه آباد کړی دي 1036 خارونه د آباد کړی دي د دې خار چې څومره ضرورت او هغه ټوله مهیا کړی دي دا 4000 مساجد او هغه کې هغه وخت کې مسجد کې د مدرسې ترتیب وو د خلفای راشدین په دور کې د نبی له سلام دور کې مسجد کې به تعلیم او تعلم سلسله وا هغه مسجد به مدرسه وا ها ماشومان لا پیدائش سرا د بیت المال نه وظیفه ورکول دا د عمر رضی الله عنه په دنیا کې اولنې کس دا چې دا جاری کړی دا اوس انګريزان په عمل کوي خو مسلمان ورته پام نه ها کندو له وظیفه یتیمانانو له وظیفه د شپې غش دا عمر رضی الله عنه ایجاد کړ او په خپل به د شپې غش د پولیسو چونه ځای په ځای چونی جوړول دا ټول د عمر رضی الله عنه ایجاد او د شپې غش په خپل به غش کو په خپل به ګرځیدو یو شپه ګرځیدل روانو یو کور کې आवाज وریده چې مور لور ته وای چې لوري د پیو کې لګي وبو واچوا یو پیسې یو ان ټکه بزیات وکي مور ورته وی وینا امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه منع کړی هغه ورته وی مړ عمر کم دی وی عمر نشته د عمر خدای خوشتا کنه وی عمر نشته وی د عمر خدای خوشتا کنه وی چې څنګه دا وی چې عمر نشته د عمر خدای خوشتا عمر رضی الله عنه دی الفاظ اوریدو سره زړه یو جټکو خوړه او دا غور په دروازه باندې یو نه خوړه او سبه د خپل زوی ته وای بچي دومره غټ خیر مې دل وروړې دي او راځه داسې بهترین رشتہ ده هغه کور ته رشتہ ورولېګل او هغه کور ولاته وی چې دغه ماشوم ز خپل زوی لا په نکاح غواړم 22 लाख مربع میل خلیفہ زوی ته په نکاح شو د خپل ایمان قوت د وجه ده او د اغیدن وسینا الله رب العزت د دغه جنې دن وسینا الله رب العزت عمر ابن عبد العزيز بیا پیدا کړ تقوا غدا اثر تقوا دا اثر یو ځکه واقعا کې راځي چې یو شپون کې سره چا څه چیړو کو او کو زنانا سره نو دا ورته وای چې یا خو ته عمر په خپلې یا عمر وفات شوی دی ګینه داغه په ژوند کې داسې سکولیش او بل واقع راځي ته عمر ابن عبد العزيز مبارکي هغه چونکې دغه کوم جنې کړو دغه نوسو کې راځي نو هغه دغه شان قصې چې شرم پښپون کې شپون کې بچیلم لو کې ناغه وای چې امیر المؤمنین وفات شوی ما ته دینه پته ولګیدا چې دې جم دیونو د شرم خم یعنی د زناورم وسنه کې د ظلم او د زیاته رونو دا نن سبا چې موت ته د ملک مسائل دي نو زمنګ سخپل اعمال دي زمنګ د دې لیډرانو اعمال ګور د همس گورنر راغی د عمر رضی الله عنه ملاقات لا اوله تاسو کو د عمر رضی الله عنه قيله كما يودا هغه ته اوس قيله مل نشته
شپول غونډه کورې ورته خو وی دغه کورې دی ښا وی دربار کم دی مسجد نبوي او دیات کې وی دغه دربار دی وی غس شو وی زو سره ملاویدل غړم نو کور نو مسجد کې یو باندې چې صحابي هغه ولاړ وته وی دی اړه باندې تل دی بس دیم روان شو چلاړ نو یو اونې سوري د عمر رضی الله عنه پروت دی ولوټه سر ته خدای غټه او خپل مسجد ارود دی ځان له نو سره ګارډز ته نو سوکس ته نو دی ورته وی عدلت وامنت فنمت عدل و انصاف ته کو امن د قائم کو نورالس بیغم ودی مطلب د خبره داغه چې عدل انصاف ولا کسي استاد عدل د انصاف نتیجه دادا چې اوس د یاره تر خړه کې نشته چې څوک به مړ کی د لیډران ولې یریږي ګارد ولې غواړي موږ له بلډ پروف ګاډي راکې موږ له داسې موږ ته ګارد زیات کې سکیورټي راته زیاده کې پروتوکول راته زیات کې د څه د یاره نه خو غلای غنه دن نه پکې چې ظلم زیاتې مې کړې دي د پلان کې حق موالد دي ډیګري موالد اوس به مې څوک نه پری او هغه ته د حمص گورنر وای چې ته به غم زګه پروتي چې عدل او انصاف ته کړی دی امن دې قائم کړی دی غلا در کې نشته زګه داسې به غم پروت غلا در کې ونن به داسې به غم تم نه پروت مطلب د خبره ده او دام یاد ساته عمر رضی الله عنه قبل صحابي او اغي صرف د دې نه چې د هر بادشاہ هر گورنر رم د قیامت پر واستپوس کیږي چې تا بیت المال د مسلمانانو مال د څنګه استعمال کړو کوم ځای د لګولو دام پرې ده یو ورځ عمر رضی الله عنه بیمار شو طبيب ورته وی حکیم چې ستا علاج شاد دومره پیسې وسره نه وي چې ځان له پښاد غشتي او د 22 लाख مربع میل بادشاہ دی نو مسلمانانو ټول راجمع کړل مسجد نبوي کې ګوره خاصه خبرې له راجمع کړل دی له راجمع کړل چې سخت بیمار ما د بشاتو پیسې را سره شتنه بیت المال کې شاد تي لکشان اجازه راکې چې د دوی په تور د لکشات راوال ولغه ته پته و د دې زری ټکی حساب وکيږي او یوازې دا نه چې هغه وخت کې وکیده اوس بم کیږي د دې یوي روپے به تاسو کیږي صحابه به د دې مشرانه تختیدل ځکه به تختیدل چې دا مشرک را باندې رااله نو د دې جواب بسوک ورکی خطا کې کوم چته یو روپے زیات استعمال یو روپے اخو لګیدا او نور زمونږ د موجوده وخت حل زمانه به تاسو ته زیاته پته ده چې څومره بدل او د دې یوي ضریب حساب کی د دې یوي روپے د یوي ټکی به حساب کی د یا پکې دي 15 منټه ضرورت او یا د خپل سکار کو او تا د حکومتي بجلینت په حکومتي کار کې ځان ته پکې ملګو ګيري دا دومره سخت معاملات عمر رضی الله عنه چې وفات شو د وفات نه پسې حساب لګیدل شو اس چیز وراثت کې نه ورخه نه پیسې به نه کور نظم کو ګورا یو کور کېو کم کې چوسېده د مر نمخ کې وصیت کړو چې زما د قرضې به حساب ولګول شي او زما د کم کور چې زه اوسېګم پکې نو دغه کور د زما د قرضې کې خرڅ کړی شو زما قرضه دې په دې کور باندې خلاص کړی شي چې کله وفات شو حساب ولګو 86000 درهم قرضه و 22 लाख مربع میل بادشاہ او 86000 درهم قرضه و ناغه کور خرڅ کو او په هغه باندې هغه قرض خلاص کړه نو زه دا نه ویم چې نن سبا هم داسي کو نن سبا دور الله بدل کړی دی نو د دې دور مناسب دي سړی وخت تر کیږي د ضرورت مطابق ځان له کور جوړ کی د ضرورت مطابق ځان له سورلیو ساتي او په حلال چې الله تعالی زیات ورکه زیات ته ساتي هغه سمنه نه ده خود دې شینو خاطر کول چې یره د بل حق اونوام دغه ضروری ده او دغه اهم شیز دي او دا منګلا د دې تاریخ د واقعات دا یو صفحه یو خبره دا تعلیم راکړي چې کله تاسو خپل ایمانداری مضبوطی کافر تاسو د خپل خورم نه دي بصر کې نه دي درته لکه عمر رضی الله عنه چې کیسو کې سره باندې کملو به کړی و چې د خپل وخت سپر پاورو چې د وهم ګمان کې د چانه راتل چې دا سبب لا یو طاقت راشي چې دوی به ختم کی عمر رضی الله عنه په داسې لوبه کړی لکه د مشومان چې په میدان کې په فوټبال لوبه کې داسې په رانه سکور کړو خو ایمان مضبوطو
هغه ایمانداری وا زمونږ د تاریخ مو تاسو لا دا سبق راکړي چې واپس په خپل حلیه باندې د خپل نبی په طریقو باندې په خپل دین او ایمانداري باندې واپس کلک شي اسی په خبرو باندې جون مته راغی بیا به تاسو وینئ چې الله رب العزت مدد او نصرت څنګه راځي سبحانك اللهم